سامعینو زه عبدالعزیز د درجه تکمیل یو طالب العلم یم د مدرسې دارالقرآن ازاخیل بالا سره تعلق لرم. محترمو سامعینو تاسو په محترم حضور کې زه یو پیغام وړاندې کول غواړم. هغه پیغام دا دی چې موږ طلبه کرام او علما عظام عام طور په احساس کمترۍ کې واقع یو. د دې احساس کمترۍ د وجې نه موږ اظهار ما فی ضمیر نشو کولی. موږ معاشرې ته په کومه طریقه چې مناسب ده اشاعت د دین نشو کولی، ځکه موږ په خپل ځان کې چې کوم کمالات دي هغه کمالات موږ په خپل ځان کې نه وینو. انسان د ډیرو کمالاتو ذخیره ده. موږ چې کله دلته راغلو مفتي صاحب کریم اختر او رکزی صاحب دلته هر کال دلته د فن خطابت یو دوره کوي. دلته لس ورځنۍ دوره یې شروع کړې ده. په دې لس ورځنۍ دوره کې موږ ته ډېر څه حاصل شو. موږ ته هغه څه حاصل شو چې مخکې موږ د هغو شیانو توقع نه درلوده. موږ چې په عام طور خلکو ته د خطابت خبره کوله نو هغو به دا ویلي چې تاسو په لس ورځنۍ دوره باندې تاسو څه کوئ، خو کتاب ته وګوره تقریر وکړه. خو لیکن داسې نه ده. موږ چې دلته راغلو موږ ته ډېره فایده حاصله شوه. د هغو ډېرو فوایدو نه یو فایده دا ده چې موږ ته دا حاصل شو چې آیا د فن خطابت مقام په اسلام کې کوم مقام ده او د فن خطابت دا تاریخ د کوم ځای نه دا کوم ځای نه دا فن خطابت شروع شوی ده او په دې باندې اشاعت د دین څنګه کېدلی شي. اشرف علي تحلوي رحمت الله علیه فرمایي د هغه ډېر قول هغه فرمایي چې د دین او د اسلام د اشاعت لپاره ډېرې طریقې دي، خو لیکن د هغه لپاره آسان طریقې هغه دوه طریقې دي، یو تقریر او یو تحریر. خو لیکن په دې دواړو کې بیا تقریر دا بیا ډېره اسانه طریقه ده ځکه د دې فایده عامه ده. محترمو سامعینو دلته موږ ډېر څه زده کړو، هغه څه مو زده کړو چې موږ یې په مخکې توقع نه درلوده. نو تاسو نه یو خواهش دا لرو چې دلته راشئ تر څو پورې تاسو له د مفتي صاحب نه ډېره زیاته فایده حاصله کړئ او فن خطابت د دې کوم فواید دي هغه تاسو ته حاصل شي او په اسانه طریقه باندې تاسو معاشرې ته خدمت وکړئ او اشاعت د دین او د اسلام وکړئ. واخر دعوانا الحمد